د خپل ښځې سره که چېرته په هوټل کې پاتې کېږئ نو دې خبرې خیال ضرور ساتئ، هسې نه چې چېرته م الله مکه ژوند برباد نه شي. نه صرف د خپلې ښځې سره بلکې د مور سره یا ستاسو سره نور سره رشته دار وي او په هوټل کې در باندې شپه راشي نو دې خبرې خیال ضرور ساتئ او دې خبرې خیال ضرور کوئ. د هغې وجه دا ده چې چېرته کې که دا مسله الله مکه تاسو سره راله نو الله مکه ژوند به هم ډېر زیات خراب شي او دې د وجې ډېرې زیاتې مسلې مخې ته راتللی شي. تاسو څنګه پته ده اکثر په هوټلو کې د خوب یا کیمرې لګېدلي او د دې د وجې د خلکو ژوند خراب شي. نو که چېرته هم تاسو هوټل ته ځئ نو خوب یا کیمره به څنګه معلوموئ چې آیا په دې هوټل کې خوب یا کیمره شته او که نه شته. د هغې یو سمپل طریقه کار دا دی، هغه زه تاسو ته وایم چې د خپل موبایل کیمره به دې راوالې، په ټوټل کمره کې به لایټونه مکمل بند کړئ او دروازه به هم بنده کړئ او خپل موبایل به دې راوالې، په خپل موبایل به دې کیمره آن کړي، هر سایډ ته به یې تاو کړي، خو د موبایل د کیمرې چې کوم فلش دی دا به آف وي. څلورو سایډونو ته او هر طرف ته چې په کوم ځای باندې ستا شک راځي او په کوم ځای باندې ستا ډاوټ وي هغه سایډونو ته به یې ټوټل تر باندې وګرځئ. چې کله ته دا ګرځئ نو الله مکه که چېرته کې دلته کې خوب یا څه کیمره وي نو د هغې د سایډ نه به تا ته رډ شانته کې لایټ په نظر باندې راشي په خپل موبایل سکرین کې. چې کله ته دغه ځای وګورئ نو دلته کې به څه ناڅه مسله یا به څه کیمره لګېدلي یا به څه بل داسې ایش وي. د دې نه علاوه نور که تاسو چېرته کې دا کم چې بورډونه دي دې سایډونو ته اکثر ډېر زیات خیال کوئ، په کوم ځای باندې ستاسو شک راځي هغه ته دا کیمره ونیسئ، خو تیاره به ځان ته جوړوئ په کمره کې مکمل طور باندې. د دې نه علاوه نور تاسو هم واشروم وغیره کې چیکینګ کولی شئ، دلته کې په دې اکثر په دې پوارو وغیره کې هم کیمره مې بي چې لګېدلي نو د هغې چیکینګ هم کولی شئ. ټوټلي طور باندې چې کله تاسو دا چیکینګ وکئ نو بیا تاسو دلته کې ښه آرام سره پاتې کېدلی شئ او څه قسم داسې مسله به مخې ته نه راځي. نو بهرحال دا ډېره زیاته مین ایشو ده نن سبا سوشل میډیا باندې نن سبا ډېره زیاته وایرل مال چې تاسو سره پرې خبرې وکړم. بهرحال دغه یو معلوماتي ویډیو د ثواب په نیت باندې دا ویډیو شیر کړئ که ستاسو د شیر د وجې مې بي چې یو خاندان د داسې مسلو نه چېرته کې بچ شي. ملاویږو نوي ویډیو کې تر هغه د مال راکړئ اجازه د الله په امان.